د خیبر پښتونخوا څلور هغه کلي کوم چې د 2015 په دې دور کې هم د کیمرې له سترګو ډېر شاته پاتې شوي دي. دا کلي یوازې د غرونو اوبو او شنو ځنګلونو ښکلا نه لري، بلکې د خلکو مینه، ساده ژوند او میلمه پالنه یې داسې خزانه ده چې نړۍ یې باید وویني. دیربالا د خیبر پښتونخوا یوه ښکلې ضلع ده او د دې د کلو نه یو کلی چپتراړه هم دی. چپتراړه د غرونو په منځ کې راګیر یو سیالګریز مقام دی. د دې ځای یخي اوبه او قسمه قسم ونې بوټي او ګڼ ځنګلونه د چپتراړې اصل ښکلا ده. د دې ځای خلک ډېر زیات مهربان، ساده او میلمه دوست دي. هر راغلي میلمه ته د غرمنګې درناوی ورکوي. السلام علیکم. څنګه چېرته روې؟ دوستان دې علاقې ته تللی وم. نو تا به ویل وې موږ به رسېدلي وې، موږ به پروګرام کړی وې، موږ خو داسې تا زه مازدیګر دلته را روان وي او ماسپښین ما وم دی، خو لږه خبره داسې ده چې تا به ورته ویلو، تا به ما ته ویلو، زه به رسېدلی وې، په ځیګونو به مې ګرځولی وې او خبره داسې ده چې زمونږ داسې ځای ته چې کسان راځي موږ دې ځارېږو. دویم نمبر کلی ایوړی د غرونو په لمنو کې پروت یو داسې کلی چې د خپل امن پسند او محنت کشه خلکو د وجې ډیر زیات مشهور دی. د دوی ژوند د کار او زحمت نه ډک دی. دلته زیاتره خلک مالونه او ډنګر ساتي. بیزې، ګډې او غواګانې د دوی د ژوند یوه مهمه برخه ده. په دریم نمبر کلی لیلبڼ ایوړ او چپتراړي ته بالکل صدایي کې پروت یو داسې کلی دی چې د خپل زرغون پټو او کروندې او ساده خلکو د وجې ځانګړې پیژنګلو لري. دلته خلک ډیر غریب دي خو د خپل زحمت او کار ژوند پر مخ وړي. په څلورم نمبر کلی ماڼۍ د لوړو غرونو په منځ کې یو داسې ښایسته د شنو دشتو په غیږ کې پروت کلی دی چې د قدرت ښکلا یې هر طرف نه محاصره کړې ده. دلته غرونه د سپینو وریځو سره ښکلې نندارې جوړوي چې د سیاحت مینوالو دپاره د سکون یو خزانه ده. د دومره ښایست او ښکلا باوجود د دې ټولو کلو په شریکه یو څو مسایل دي چې دلته سړکونه خراب دي، بجلی نشته، د سکولونو کمی دی او علاج معالجې دپاره د دې ځای خلک لرې ښارونو ته ځي. دا هغه ستونزې دي چې د دې خلکو ژوند یې سخت کړی دی او د دې ښکلو سیمو پرمختګ یې شاته ساتلی دی.